بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتطعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ټول مخکې خو زه کومو ماشومانو چې د الله تبارک وتعالی دا بابرکت کتاب په خپله سینه کې ایښودی دی، حفظ یې کړی، ناظره یې مکمل کړې ده. هغوی ته مبارکباد پېښ کوم او د هغې والدینو ته هم ډېر مبارکباد پېښ کوم. حقیقت دا دی چې دا یو ډېر لویه خزانه ده، دا یو ډېر لوی خیر دی. د الله تعالی دا کتاب د یو ډېر لوی علم دی. او زه اکثر په کلاس کې طالبانو ته دا خبره کوم، زه که چا سره نور هېڅ علم هم نه وي، هېڅ ورته هم یاد نه وي، خو صرف دا قرآن چاته یاد وي، دا ډېر لوی علم دی او دا ډېر لوی د علومو خزانه ده. په دې وجه باندې د چا په سینه کې چې د الله تعالی د کتاب پروت وي، د هغې ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی مرتبه ده، ډېر لوی حیثیت دی. معاشره کې د هغې نه بېخبره وي، معاشره کې د هغې پته نه وي، نو دا د خلکو کمزوري ده. لیکن ډېر لوی سعادت دی، ډېر لوی فضیلت دی. نو ګوره په دنیا کې هم الله تعالی حافظ قرآن ته، د قرآن معلم ته الله څنګه مقام او مرتبه ورکړي چې ځای کې یو وړوکی ماشوم د حفظ طالب علم موجود وي، هغه خلک مخې ته راغواړي، هغې ته یو حیثیت ورکوي، یو مقام ورکوي، او ډېر غټ د پیسو والا خلک، مالداره خلک په شاته شي. د زه په وخت کې په لاهور کې پروګرام و، دغه شان د حفاظو سربندي وه، او زما سره خواته د قومي اسمبلۍ ممبر ناست و. نو کله چې دا ماشومان دا حفاظ راوختی شو، نو هغوی ټول مخې ته کېناسته او ټول مېلمانه شاته راغلل. نو ما هغه ممبر ته وویل ما ته دا وګوره چې دې کتاب ته الله څومره عزت ورکړی دی، دا ماشومان دي، خو ټول خلک یې شاته کړل، دا مخې ته کېناست. دا ډېر بهترین کتاب دی، ډېر بابرکت کتاب دی، ډېر د خیر نه ډک کتاب دی، ډېر سکون کتاب دی، اطمینان کتاب دی، خوشحالي په دې کې راغله، راحت په دې کې دی. او څوک چې د الله تعالی د کتاب څخه څومره نږدې دي او خوشحاله دي، هغه چې د هغې سره ور پرېږ نه وي، هغې سره هېڅ هم نه وي، هغې سره بیګ بیلنس نه وي، ښایسته بلډینګ او ښایسته محل ورسره وي. خو څوک چې د قرآن نه څونه لرې وي، هغه په پریشانو کې وي، هغې ته سکون نشته، هغې ته اطمینان نشته. په دې وجه باندې موږ د الله تعالی په دې نعمت باندې الله تعالی ډېر لوی شکر ادا کوو. او ما ته ډېر لوی خوشحالي چې الحمدلله تعلیم القرآن طلوع منډۍ یا کوم مدرسه ده د شیخ عبدالمجید صاحب په قیادت کې الحمدلله 50 ته زیات ماشومان دلته قرآن مکمل کوي، او هغه به خپلې معاشرې خپله ګلدسته ده، ښایسته د ګلانو ځینې په هغې کې مختلف هر ډول ګلان موجود دي او ګلدسته وي. دا یو ښایسته ګلدسته ده چې دې جامعې او دې مدرسې دې معاشرې ته حواله کړه، دې معاشرې ته ولېږله، دې معاشرې اصلاح لپاره. نو په دې باندې چې موږ څومره د الله تعالی شکر ادا کوو کم دی. دا کوم آیت چې ما تلاوت کړی په دې کې الله تعالی فرمایي چې موږ دا قرآن موږ نازل کړی دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایي چې موږ د دې حفاظت کوو، د دې حفاظت ذمه الله اخیستې ده. او په هر دور کې چې څومره خلکو سازشونه کړي دي چې د قرآن کې څه تحریف وکړي، دې کې څه تبدیلي وکړي، دې کې تبدیلي ونه کړه شوه، ځکه چې دا قرآن صرف په کتابونو کې نه دی چې کتابونو کې یو کتاب له بل نه منتقل کېږي، صرف مصاحفو کې نه دی، دا سینه به سینه الحمدلله منتقل کېږي. دا چې الله تعالی د حفاظت ذمه اخیستې په دې وجه چې ګوره وړوکی ماشوم په دې پوهېږي چې قرآن کې څوک تحریف وکړي، زیر زر زور غلط ووایي، څه قسم غلطي وکړي، خلک په هغې پوهېږي چې دا لوی غلط دی. او دا کوم آیت چې باندې وګورو په دې کې د دې مفسرو دې باندې مختلف قسم واقعات دي. امام قرطبي واقع لیکل ده چې محمود رشید په دور کې
مامون نور کې خسر د عین دوست پورې کسو نبی بس چریټي مجالس مراقب کول یو ورځ یو پروګرام مراقب کو وای ډېر ډېر خلک را او ډېر څه مقالې پیښ کړې یو کس په ډېر علمي گفتگو وکړه په دغه شکل څخه د يهوديانو چې کله فارغ شو یو مامون ته تاسو مسلمان نه يهودي اول او زه يهودي ما مامون ته چې اسلام راوړل چې مذهب دی چې دین دی دا قرآن باندې شرط علم دی ایمان راوړل هغه ته سره کوي مامون ته چې د حکومت په ځان سره شریک کما هغه ولنه دا حکومت دا کوي او دا يهوديت باندې رسول نه پاتې يهوديت پرې ده مانه هغه لاړو او چې بدل به مامون دا پروګرام راکې کو هغه تصویر راوړل نو ورته څه مقارنه کوي چې رسول ته پته ولګا چې اسلام قبول کړي مامون ته تاسو چې دا اسلام څنګه قبول کړو هغه ورته چې کله وته زه غریب سره ما خسته لیکل کولای شو ما خسته خلکو کې دا واسره خسته کاټر سره ما تورات پوری کو هغه د هغه تحریک کو غاګي چې قبول کړو هغه ته وګورو هغه ته کو هغه ماته اجازه راکړي نامونه راکړ او دا د رسول الله انجیل ولیکو او دا ټول اسماني کتابونه ولیکل او باندې تحریک کو او چې چا به وړل هغه مونږ په وخت نامونه راکړو بګي اخی څه ته دا قرآن ولیکو یو قرآن ولیکو او باندې تبدیل وکړه په کې څه وکړو دا چې درانه او شمال کشران کان ناس هغه ته پیښ هغه څه وکړو هغه ټول خلکو په ماسه چپل راوځي اوس ما وهاله وکول شروع کړ وای ما دې ته قرآن تبدیل کړی قرآن کې دا تحریف کړی وای هغه څنګه ما ته دا چې دا الله تعالی واقعي کتاب دی او د دې سبب الله دې سره ان نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون د دې قرآن ماهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة دا اعلی فرشتو د بهترینو فرشتو سره او بیا فرمایي چې سره قرآن نه او په دې کې هغه کوم صحیح چلی چې باندې کیږي هغه لپاره په ټول اجر ورکړي یو د قرآن تلاوت لري او بل هغه کوم مهنت دې هغه اجر ورکړي او بیا ان دې حدیث د بخاری شریف روایت امام مسلم دا نقل کړی نو کتابونه نقل کړی د دې مطلب دا چې قرآن په هر عمر کې او په هر دور کې او په هر زمانه کې دې په خاص نه چې کوم سره ماشوم کې لاس او دور سره او دې سره او قرآن د کولې چې لګړ کړی دی په هر عمر په کومه ځای کې سوګي دې قرآن سره رسول الله رضی ورکړي الله تعالی فرمایي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او دا په الله تعالی سورۃ القمر کې دا بار بار فرمایي ولقد يسرنا القرآن قرآن آسان کړی دی څوک شي راځي څوک شي راځي په دې ونه دا قرآن موږ خپل ځکور کړی موږ ټول ځکور کړی او موږ په هر عمر کې وکړه چې الله تعالی کتاب سره دې ځان کوي د دې په نتیجه کې الله تعالی زموږ معاشره کې او سوسایټي کې چې دا کوم پریشانه دي کوم پټي دا الله ختمي دیو دې ورسکو راځي ورته تاسو چې نو کله یواله ټول انبیاء دې کې په مسکره موږ کې خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپارس یې ولس نشي دې بیت المقدس مسکره موږ کې لیکن دې بیت المقدس باندې دا 1948 تقریبا ورته دا نه مخکنه په دې ځای باندې دې په هر څه مستحق استعمالي او هر څه کې یو څه 2023 کې 7 اکتوبر 2023 کا وہ پورا یو اور دې چلته کوي اوس ته کوي لیکن دا غزا باندې پړکا په دې څه چل دی د دې څه په دې قرآن چې کله دا تفسیر هغه دا کارګر دې شرا دا غزا د راځي په خلک دي د دې خزو کې پړدا نشته او دا چې دین نه لري خلک دي لیکن دین دا وګړه ثابت کړه چې دې د اسلام او دین باندې کوم مضبوط خلک دي دا دې څه خلک دي دا وګوره چې الله کې دا په محفوظه دا دې قرآن کویا تاسو ورکو راغلی چې کله راځي کېږي درې ورځې راځي نو دا د حماس دا د کوم تنظیم دی کوم د اتحاد لګي نو هغه خپل علماء او قارئ ته وایي چې دا مشروع درې ورځې چې بزرګ دي دې تاسو قرآن ته نو په درې میاشتو کې تقریبا 3,000 زیات کسان قرآن ته او اسماعیل هنیه شهید دا اوس هم شهید شو د دې زوی او کدا اسماعیل هنیه د حماس چې حکومت لري وزیر اعظم د دې اسماعیل هنیه زوی په 15 سو کې قرآن ته 15 سو کې اسماعیل هنیه د قرآن ته او دا اوس چې کوم د خاندان ولس کسان شهیدان شو
هغه کې یو دغه حافظ قرآن چې په قرآن درنو دا په شي لیکن دا خلک دا وړو یا خلک دا ولې باندې اوسم کوي ټول شیطانی قوتونه هغه مسجد لري هغه اوسم کوي ختم نه کړي دا ولې د دې قرآن کوټه د قرآن ګوره یو ماشوم ګوره کور را کوزدل چتر را کوزدل کور ملګر ته رسېږي باقي باندې ناس د قرآن تلاوت کوي دلته قرآن تلاوت آسان دی لكن أنا أقول ربما ينزل القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا يتنبه ودخول كل بما عندي تكون الكل أقول لنا تدخل تكون غير خلق باقي براكدي وذلك مدينة باس الناس وخلق السكون سر نظر القرآن التلاوة يوم معصوم دو مشهور رسول التكلم والشاء كم تجينا خلق بارك وكي وصل هذا نصنا صارتك مدد ورسالة بعد كده خلق مدد تيار وفرق تيار هر معصوم دكتور ने बर्तन रखे से यदि वो मुझसे साल बाजे साल खत्म हो यो मासूम खाली रवाने उड़ के मासूम दे या बदल 10 साल या 20 साल में अगर साथी ने तो उसके चेहरा तो उससे के लेकिन क्यों मैच दो मैच का स्कूल ही बोल के और उससे का फर्क क्यों है अगर मासूम दे 10 साल मासूम दे और ये हस्बी अल्लाह वला काफी है अल्लाह तुम्हारा पर काफी है रहमान रखे दसने की जान विचार रसूल की यो खजा दाने खावन शरीकी और असल खावन इससे खावन सरवार सब चेतन कभी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वाले क़यामत को मुलाकात हो पर बचीश की और वजूद रावे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादी उम्मत से काट को पिता उम्मत तो खामोश हो हम को बंदा जुल्म करो इस हालात में दावे हिफाजत से कुरान ये कुरान से ताल्लुक है बिल मजदूर से और को कभी दौर के अमेरिका और दावे के हम हवाली दी दावे को फरहाती और बाकी का मसला से रखे सिर्फ अफसोस हमारा से बड़े अफसोस सरा सर जानकारी से कर गई जो पर खजर सरा को चल रही है मुसलमान ने दादी सरा से खजर कर गई और ये हमारा दोनों इलाकों के शहर हराम से आगे बढ़ी जो पूरा इस्लामी को जोड़ रही चाहिए तो सऊदी में से जोड़ रही थी लेकिन यो जिहाद आगे हो गई और हर अरब जो बस मुकाबले के संग अपने से पछाड़े को किया वैसे करते हैं अभी सर कानून की और ये हालात के रोड़ो जरूरत से मुताबिक है कुरान से अल्लाह की किताब से और सूरज मजबूत करो तो कुरान से किताब से और वो अल्लाह का बोला दुनिया को खुशहाल रखने के लिए जो तलबे मोहतरम शेख अब्दुल मतीन से तक सबको मुबारकबाद पेश माशाल्लाह कोई को कैसे तरबियत निजाम है सब दाने की शर्फ इदारे से लेकिन से चिकल करते रहता हूं और जीव मानकर रहता हूं अक्सर मानकर रहता हूं लाने का मोहब्बत सी जिंदगी में मासूम से रसूल भी रहे और जिन्हें पूरा वाकया जब मासूमा राजी ममनून लिखने की और जिसी तरतीब से वाकया शेख सदाकी माने फलान 10 बड़े कम रसूली अल्हम्दुलिल्लाह तालीम कुरान दिलो मंडली रब ऐसी दरानी विकास सब को इस वक्त ये सरदार फरमाने का उन कोई दिस सरदार को दिए मुसलमानी कोई 10 की जाने की और वो मुसलमान भाई कुरान में आगे करके की इंशाअल्लाह तो दुनिया को माने का अल्लाह का मेरे रोटी आखिरत जो सब आखिरत है तो सूरज जो देवर तो पूरा दुनिया के और बादशाही वसी आज़म की सदरी और पूरा दुनिया के लिए जो तो मसूद के पूरे पूरे बचे की खुदी और एक रहमान को मार छोड़ने का स्वयं मार सवेरे वाले गए और फिर अल्लाह से कोई असल को कुरानी और असल दान से अल्लाह जान दे दियो जमाने मुझे कुरान का दियो इंसान को दियो दुनिया के वाला का सुकून रखे आखिरत की हम पता सुकून की मालदार कर दिल रसूल एक की हो परेशान है जरा देर मान मसाइल दिल परेशान है लेकिन मदरसे तालिब इल्म अब खुशहाल होले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेगा ला खबर हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दुआ करे कि नसर अल्लाह अकबर नसर अल्लाह अकबर अल्लाह ने मुसलमान दुआ करे अल्लाह ने कब सर अल्लाह ने खुशहाल है सारे अब बंदा अपने से खुशहाल है साथी कि दा दीन सके और मत के खल्क रखे सान की कोई खल्क दे सही का दानिश को मदरसी या अल्लाह का मदरसे और संसीब इसको क्लास की बोले जब नबी करीम
وسلم کله مکه کې نو هلته یو صحابي په کور کې دار ارقم یو صحابي کور هغې کې وړوکې غونې مدرسه وه او هغه ځای خلک تېرېده او چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته راغلو اصحاب یې صوفه وړوکو غونې چوکونه وه کوم چې بلکل د روضې سره خواته ده او د 2 رکعته لمونځ خلک سعادت کړي او سنت دی هغه ځای کې به صحابو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن او حدیث زده کول او د هغې په نتیجه کې دې امت ته الله تعالی عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر او دا ګڼ ګڼ خلک د الله تعالی د هغه ادارو نه الله تعالی ورکړي نن چې کوم دې ادارو سره وابسته وو الحمدلله تنزیل دی چې موږ په لاس کې نیولی دی الله دې موږ نوره په مضبوطۍ سره او طاقت سره دا تنزیل دې نیولو الله موږ توفیق راکړي الله موږ ټول راکړي